هر بچی یادوان دی دا هر پښتون بچی دی زندگی په لار باندې تاسو هغه دې ته بل ګورئ دا پښتون بچی دی راشي د دې په لار باندې ودې ته یو کیږو یو کیږو ان شاء الله څنګه بدلېږو ان شاء الله نن هغه دور نه دی یو خبره وو یو څه خلاصوي د دې کار نه خلک ته کیږي یو کیږي عاطفة القوم هذه دي خلطة يواجهون الصورة كيش يا حسيني يا أصدقائي يا ناس إن شاء الله أصلي يا فستان المشكلة لا ولا فارسة يا فستون يا بشي كيف تطلق يا فارونو يا فوقاس يا ناس إن شاء الله ناس يواجهوي يا فارونس يا فارونس ये जो दहशत गर्दी है इससे पीछे वाली है ये जो दहशत गर्दी है इससे पीछे वाली है दहशत गर्दी चक्कर यारानी मरहबा دهشت غاری شهید کلسوم داغا مجدا پاندی نشترفان ملیا واری پارتی پرسنرم پروری پاندی پرطول جنگی پتن پاکی یو پرامن رضاکارانہ اعتماد اعلان کی فاروق پرطول جنگی پتن پاکی یہ رضاکارانہ رونشتی حکومت مسترد یو کامیاب اړخال وسلو پښتون قام د خپلې کرکې د خپل نفرت غږ وکړي اتحاد او اتفاق نقشه یې ښکاره کړله چې په کومه طرز باندې دی شي سلو دا
هغه په خلاف باندې ټول پښتون د یووالي د اتحاد او اتفاق ناره او غږ پرون ښکاره کړي. دا ډېره افسوسناکه واقعه وه. موږ په دې ملک کې د جمهوري طریقې باندې د دې ملک د آیین د لارې چې کوم آیین په 1973 کې دې پاکستان متفقه تور نه په هغه ټیم کې خان شهید محمد خان اڅکزي د دې آیین مخالفت کړی و. په دې خاطر چې په دې آیین کې موږ ته حقوق نه راکول کېدو، د هغه باوجود دغه آیین چې دوی منلی دی، دغه آیین چې دوی په خپله تصدیق کړی دی، لیکل کړی دی، د دې آیین لاندې موږ ته په دې ملک کې د قانون نو موږ ته دا حق راکول شوی دی چې موږ به د خپل حقوقو طلبګاره یو په آییني او جمهوري طریقه باندې هېڅوک هم نه غداران دي، نه چا بغاوت کړی دی. موږ په دې ملک کې اوسېږو، په دې ملک کې چې د آیین کوم لاره ده، د هغه لارې سره خپل حق غواړو. او که داسې طریقې کار وي چې ته پښتون وژنې، پښتون مسافر کوې، پښتون بېکوره کوې، پښتون ناشاده کوې، د پښتانه عزت له لاسه اچې، د پښتانه شتمنۍ ته دې اړولې دي، هغه دې نیولې ده. ټول پښتون مسافر دی، بېکوره دی. په دې پښتانه به تل کې د اشګردي پېژني نه، پښتانه به د اشګردي ته وراسته دي. پښتانه د ټول لاسو دوی خپلې په ګرد جهان کې خرڅوي، دا یې اخیستي دي. ټول سپین ږیري او زنانې په کور باندې پرېښي، نه ټول ځوانان چې دي هغه مسافر دي. ټوله نړۍ د پښتنو په مسافرو ډکه ده. د اشګردي چا راوړې ده؟ د کومې خوا راغلې ده؟ زموږ په وطن کې د اشګردي څوک دي؟ ولې کوي؟ د دې مخالفت موږ کوو، په کلکه یې غندنه کوو. د اشګردي چې دلته راورسېدې ده، په مالي طریقې باندې حمله وشوه، بیا په تلویزیون حمله وشوه، څلور شهیدان شو، بیا په کلاسیکرای کې دا عمل وکړي، د نورنایي چې یې راواخیستله، نو یې راوړي زموږ په وطن باندې دا وغورځوئ، دننه کوي. پښتونخوا ملي عملیات پښتونخوا په هېڅ صورت هم دې ناوړه عملیات نه یې کوي، نه موږ په دې ته تیار یو. پښتونخوا ملي پارټي به د دې عمل په کلکه غندنه کوي او د خپل قوم سره به وژه په وژه باندې ولاړ. ډېره مننه صاحب. د شنبې ورځې بیا خلاص کړو، لکه نن چې څنګه تاسو راغلئ، داسې بیا که په تا غږ وشو، تاسو راوځو، څوک چې راوځي هغه دې داسې کار کوي. ډېره مننه. اوس تاسو ولاړ اوسئ او موږ داسې اتحاد جوړ کړو. دا لپاره د پښتون د ژغورنې ګلزار مرکزي غړي کاکا شکیل عالم درخواست کوم چې تاسو په خپله وینا وکړئ، مختصره وینا وکړئ. د هغې به اعتراض هم کېږي. بیا که په تاسو هر وخت غږ وکړو، د شنبې ورځې بیا د کومې ورځې بیا راوځو. کاکا شکیل درخواست کوي چې ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. فداوا چې د هغه خلکو دې بل مسولې چې چا به تقسیم خلک نه راوړي. ارمان لوړی او کاکا شفیع دا دواړه په یوه سنګر ولاړ وو، په یوه ټرمه کې ناست وو، په یوه ورځ کې دغه چیز پلان کړی. دا جنازه چې کله استقلال راغله، دا جنازه هم سلم راغلی. دا ډېر صرف ارمان لوړي ته نه وو، دا اوس ټول دا دا جنازه هم څنګه هم راغلی. عزیزانو، د رښتیا ورته وایو
پښتون مورد غرزان پښتون تاسوس مومن د منظور پښتون په قیادت کې دا د ټولو پښتنو تحریک دی، دا د ټولو پاکیانو مشترک تحریک دی، دا د ټولو علماو تحریک دی، دا د کامپرستو تحریک دی، دا د شپنیانو تحریک دی. په دې کې چې پښتون په کومه شوبه کې تعلق لري هغه د پښتون تاسوس مومن لري دی، هغه به په پښتون تاسوس مومن وي، نه به د چا په روز کار لري، نه به د چا په سیاست کار لري، نه به د چا نه داسې څوک کولی شي دا د یو پارټۍ نه دی، دا د یو تنظیم نه دی، دا د یو سیاسي پارټۍ نه دی، دا ولسي تحریک دی، دا ولسي تنظیم دی. په دا کې لرو او افغانانو اصلاح هسې ده. عزیزانو ارمان وایي دا ډېره لویه خبره ده چې د قوم په معنا یو لښکر راووتی دوی سره ملګري وو، یعنې دا د ارمان لومړي مرګ د ټولو پښتنو ته دا ښکاره کړه چې دا نه د ایجنسۍ والا سره پته لګي، دا نه په ظالمو خرڅېږي، دا چې تر څو پورې پښتانه ولس ته حق ورنکړي، چې څو پښتون ولس وکړي، چې څو د پښتانه خاوره د دغه مړو د دغه یتیمانو د کونډو د مړو خلاصه نه کړي، د پښتون تحفظ مومن قائدین، د پښتون تحفظ مومن قاصدان، پښتون ولس، پښتانه دا بل ولس، پښتانه دا په کراره نه کېږي. دا ډېرې وړې خبرې دي، دا ډېرې وړې خبرې دي چې موږ به نن د بیان خبرې کوو، موږ به نن د ایجنسۍ والا د ټلیفونونو خبرې کوو. زه د کشم سره یم، د اولې ورځې سره جنوبي پښتونخوا سره د خپلې پارټۍ د طرف نه هم د پښتون تحفظ مومن یم. دا سره 50 واره دې سره ویلې ده چې موږ مشورې هم شام راغلي دي، موږ ته هم دا نمونې راکړي دي، موږ ته هم دا وایي چې کاکا صاحب هم په دا ډېر شوي. زه نن د سلام ورته وایم، د کشم بازار کې ورته وایم، د خپلو عزیزانو په مخ کې ورته وایم چې په کومه ورځ باندې زما جنازه راغله، زما قاتل دغه ریاست دی، زما قاتل دا د پاکستان انټلیجنس ادارې دي، زما قاتلان دغه د ورځې والا دي، زما قاتلان همدغه خلک دي چې موږ د پښتانه ولس د پښتون دفاع یو، د پښتانه ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है. عزیزانو یوه خبره به بلا د سوچېدو وخت راغی. اغېزمنه راکوي مامور سره به راغی مخالف سړي تلیفون به راوکړي ملک صاحب هغې غونډې په خپلو کې د بېزاره څوک څوک ډول ټول په بریدي راته بېزاره دا د قوم لښکر دی، دا د قوم خبرې دي. پښتانه نه کښېني، پښتون تحفظ مومن نه کښېني، پښتون مورد غرزن نه کښېني، چې په وزیرستان کې امن نه وي راغلی، چې په سوات په باجوړ کې امن نه وي راغلی، چې په افغانستان کې امن نه وي راغلی. دا د پښتانه ولس دغه ځوانان دا به تر اخره پورې داسې ثابتېږي لکه ارمان لوړي چې نن سر ورکړي، د قوم پر سر یې ورکړي، د پښتونخوا وطن پر خاوره یې ورکړي، د پښتونخوا وطن پر کونډو یتیمانو یې سر ورکړي. داسې به زموږ د ټولو سرونه پر دغه خاوره قربانېږي. موږ به په خپل وطن کې امن راولو، موږ به په خپل وطن کې و دنیا کې پښتون د دهشتګرد په شکل پرې شوی دی. د ډالرو په مقابله کې پښتون ژره ورباټو راهګر و دنیا ته په یو شکل پرې کړي دي چې دا دهشتګرد دي، دا انسانان حلالوي، دا ځناور دي، دا نور مختلف لیولات لګي، دا غداران دي. موږ ورته وایو چې هغه غدار مارکه چې تا پر خان شهید عبدالصمد خان باندې لګولې وه، هغه د غدار مارکه چې تا پر باچا لګولې وه، هغه د غدار مارکه چې تا د پښتون ولس پر علماو لګولې وې، چې هر سړي د پښتانه خبره کړې ده، هر سړي د پښتون خبره کړې ده. کله غدار مارکه پر وې، نن د هغه زړه مارکه راخیستې ده، پر منظور پښتون یې ونیوې، یا د ده پر لښکر وې. نو که دغه مارکه ته پر موږ باندې وې چې کومه مارکه تا پر خانشهیدو پر باچا خان ویلې ده، نو موږ هم هغه غداران یو، موږ په دا غداري فخر کوو، موږ د دا ولس له سرونه په لاس کې راخیستي دي، موږ د دې شانو نه بېلېږو. ارمان لومړی د کومه ورځ مالک راچې سره راساوي
It's compromised. Arman in there, the cross-border. Ajizano, Tafoje, the Sochi, the Mushmo-Tanki, Tassim al-Ali, Khundimsa, the Kabran al-Uri, Tafoje Bala, Chite, the Zuhanan, the Mushmo-Pakawale, Tafoje Bala, Chite, here from Marana Manjila, Chitara, Kor Pastana, Tam Shidi, Kor Pastana, Arman, Lodi, Sonam, Dakshin, Purje, Maran Mandi, Yuzwar, Madaran, Kada, Pegam, Kada, Arman, Lodi, Saham, Kada, Sikaroti, Lakasanga, Chitara, Nakim, Saharawi, Lakasanga, Chitara, Anorpi, Singamru, Kanapachanoli, Mudaya, Ilan, Laura, Yabada, Yabastada, Lakina, Chaliji, Yabastada, Yamdina, Chaliji, Yabastada, Shizan, Mustashniku, Yabamusha, Baraka, Masarau, Yamushka, Amali, Yamushka, Alumni, Mulda Pakistan, Bayan, the Nanakasa, Fugaru, Mulda Pakistan, Bayan, the Nanakata, Matalibi, Auto Mustanga, Yosabara, Darman, Janazes, Murmasharan, Rawaru, Gold, Muslim, the Pakistan, Bayan, the Chili, to the Yes, the company of
تنظیم د چا سره داسې کې دې لګولې موږ دا تنظیم هیڅ چا سره نه کام کوو د هر چا په تنظیم کې د کار د خلاف کوو دا تنظیم یوازې راځي نه دی چې د دې صرف انټلیجنس ادارې پریشانه دي د دې تنظیم سره هغه خلک هم پریشانه دي چا چې د دوی سره ګوتې لګولې دي چا چې د دوی سره دغه پښتون ولس په سر باندې ځانونه تیار کړي دي اګرانو ځکه کې باران دی طالب هم ځو مشران هم راځي د ټول پښتون د پښتون د ټول ولس سره خواست کړو چې دا داسې شهید نه دی دا زموږ ستاسو ورور دی د دا شهید فاتحې ته به ځو د دا شهید په هر کال په پښتون کې برسۍ زه جوړوم هر کال به په دا ورځ باندې د ارمان لوڼې درته برسۍ وي هر کال به درته موږ